وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل بدعة في النار. رواه النسائي. دا اللہ تعالی عبادت چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په کومه طریقه نقل لې هغه د مسلمانانو ذمہواری ده چې هغه څه به کوي او هغه کار د بزان ساتي چې گناه وی والله په خبرږي او د هغه ګناه نه بم ساتي چې هغه په حقیقت کې دین ښکاری خو یې ګناه څنګه چې په زنا باندې الله انسان جهنم ته لیږي والله به خبرږي څنګه چې په شراب او دروغ ویلو غیبت او قتل قتال باندې الله خبرږي او بندگان به جهنم ته پیولي دک سے د دین زیات په دې بدعات او الله خبرږي او انسان به په الله تعالی جهنم ته ولي. نو مسلمان دی فارغ نه دی دله د خوب ټیم لګ ور کړی دی او د ویخه ټیم ډیر ور کړی دی د پاره چې قدم قدم دی سوچ کوي تصور چلی چې زه دا کم عمل کوم دا عمل کې الله ز څومره منم په دې عمل کې د الله د نبی طریقه ز څومره منم دې عمل کې صحیح والی اوریجنل والی اصلي والی څومره ده او زما د عمل په بدعت باندې او په ګناه باندې ګنده شوی څومره ده. ار عمل نه مخ کې دا سوچ کوا چې دې عمل کې د الله او د رسول طریقه څومره ده سلفو دا عمل په کم انداز کړی دی. هر عمل کې به مؤمن دا تصور کوي د منځ نه مخ کې دا تصور کوا د روزې حج زکات نه مخ کې په هر عمل کې دا تصور کوا دعا چې کې دا تصور کوا غم خادي چې کې دا تصور کوا چې زما په دې عمل کې الله او رسول الله سویلی دي زما دا عمل الله او رسول الله وینا ته څومره نږدې دی زما دا عمل د صحابه او د سلف عمل ته څومره نږدې دی بیا د خپل عمل لګ تلا چې د الله او د الله د رسول د وینا نه زما د عمل په کومه مسله کې خلاف دی زما د عمل د صحابه او د سلف د عمل نه په کومو طریقو جدا دی د خپل عمل په قران حدیث تلا دا خپل عمل په عمل د صحابه او تعالی دا غینه بعد ته یقین ساته چې ستا عمل به الله قبلې او تعالی واجر درکې او کنا ډایرک دی عمل وکړو هیڅ لحاظ دیونه کو نو مثال د 500 روپو نوٹ دی نافعم د اوریجنل 500 روپو مر دی لیکل تصویران چاپه هر صفه د 500 روپو برابر ده لیکن هغه د وخت د سرکار د دسخط د کوډ نمبر او د اجازت نامې سره برابر نه دی نقلی نوٹ دی آیا بینک کې به دا نوٹ قبول شي الټا راټینګ به دي چې ته غلې 2 نمبر نوټونه خرڅه اوس دې په ډیرو خبرو اوریجنل نوٹ سره برابر دی سمامولي اونچ پونچ دی او ته په غل شمارل شي ته په وجل شي ته په رټل شي دک سه سم د منزي خو په یو طریقې تا د رسول الله په ځای خپل مذهب ته منسوب کو په دې یو ټکی دی رانی شي سم د منز د قران حدیث پکې وي خو د جب نیت دی پکې وي په خله دی پکې نیت راځته بس ځان لږ کار وکړه سم د منز دی خو سنت دی پکې پریخي دی او بدعات دی پکې راځتي دي سم د منز دی او خلاف سنت کړي دی ټول عمر بغیر د رفل یدین نه کوي نو تا بدا سي الله تعالی را ټینګي لکه په بانک کې چې نقلي نوٹ ول را ټینګي کته وی چې لږ فرق دی نو التم ډیر لږ فرق دی دیو جنا ان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول الله وستا عذر زنه پریدم کچری په یو مسله کې روان شي او خبرې غنې شوي او خلکو ګور شوړو کړل ته خلک پریدا تنظیمونه پریدا فتاوی پریدا مفتیان او شیخان پرېږده فردوه الی الله والرسول الله او رسول ته دا مسله پیش کړه هغه کې چې څنګه د حق سره عمل وکړو ټول دنیا پرېدا کا څوک دی خو یا کا څوک دی بد وي نو ما عرض دا کو
چې د بدعاتو نه بزان ساتو. د بدعتی اعمال دا بالکل زایدی هغه اعمال چې هغه بدعاتو په شکل کې کړی دی او قرآن د بدعتي نه مطالبه کړی دا. هر بدعتي ته دا قرآنی مطالبه مخکې کې د گاڑه مخکې نزي. نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، چې اے مبتدع مولا نبئونی بعلم، ما ته خپل دلیل پیش کا. ته چې وای چې اسلام سلور مذهب دی او زه پکې د امام ابو حنیفه په مذهب یم او په سلورو به عمل نه کې، په سلورو کې به د یو تعین کې، نو قرآن وی باس وسره مه کوه، یو مطالبه ته وکړه چې نبئونی بعلم، په دې دلیل پیش کا. دا آیت بنیاد دی د اهل بدع په رد کې. نبئونی بعلم، اسلام لس مذهبم منم خو په دلیل منم. د امام ابو حنیفه تقلید ته واجب و زبو ته فرض وم، خو نبئونی بعلم دلیل دی پیش کا. ان کنتم صادقین، کتب بدعتی نہیں اہل سنتی، ان کنتم صادقین کا اہل سنت نو دلیل پیش کا. او دا قرآن د اهل بدعو طریقه ذکر کوي چې د بدعتي نشان دا دی چې د سر به دلیل نه، لیضل الناس بغیر علم، بے دلیل به خلق گمراه کوي او خلق هم د خر نه کم عقل دی. د با دلیل د قرآن او سنت سلفي आवाज نه اوري او د بے دلیل د منجور او په زیارت ناس او په زیارت باندې جارو وخون کې پمن سړی ته خپل خزم پریدي، اول گریوان کې چوپم کې جارو پم وي او د قرآن او د سنت پاک دامن عالم ته په لوډ سپیکر هم ترجمه ته نه ورنږدې کی چې قرآن او سنت ته زده کی. نو الله فرمایي لیضل الناس بغیر علم، بدعتي به همیشه بے دلیل دی. چې وای دین کې سلور مذهب دي نو دا به بے دلیل وي. دی چې وای چې په سلور امامانو کې به د یو امام تابعداري کې د توای نبئونی بعلم دلیل لو خیا. دی چې وای چې مړم اوشي د پسې بعد د جمعې په شپه خیرات کې وای نبئونی بعلم دلیل پیش کا. دی چې وای چې مړی پسې بدرېما اوم او کلیزه او سلوختی کې وای نبئونی بعلم قرآن او سنت نه دا خبره ثابت کا. دی چې وای چې مړی پسې به قبر کې بانګ وای درې ورځې به داسې تعزیت کې چې ملمانه به یې ساره ټینټونه به لګې کرسۍ به لګې، وای نبئونی بعلم دلیل لګ پیش کا. د اهل بدع پرد کې د قرآن دا درې الفاظ دا مستقل تندر دی او قسم بالله دا آیت په اهل بدع دومره بدلږي چې ته د یو ډله پرست تنظیم پرست مقلد نه تپوس وکړه وای ته چې دا کم عمل کې د دې د خو د بد تپوس دنم نکوم، د دې د سند تپوس دنم نکوم، د دې د عالم د عفت او د علمیت نه انکار هم نکوم، خو نبئونی بعلم لک دلیل را ته پیش کا. قسم بالله کده دستا په مرګ باندې وسرسي وجنی دی، د دک په کنزلو وسرسي کنزلې کوي، د دک ستا په حکومت کې په اوچتولو وسرسي په حکومت دی وجنی. خود دا ټکه په اهل بدع بد لګي چې نبئونی بعلم دلیل لراکا. اور یو بدعتي نه چاته پوس کړي ویل د غیر مقلد او وکټوریانو او حدیث او وابیانو نه پس ډیر تنګي. هغه وی دین په دې تنګم چې دا عوام په دې پابند کړو چې مولانا به دلیل واړي. نو موږ ته هم ټیم سرسری مسله یادې وی دلیل سړی ته چته یادې تا نه د شوم شپای را نشوا، تا نه د سقات په دایره کې صابون ير نشو د منجور بچیا، سقاتستان د سقات چکه ير نشوا، تا نه د سرسای را ير نشوي، تا نه د زکات میاش ير نشو، تا نه دلیل ير دی. ته ناس ته تا د سوزکی د ټیر دومره غټ پسر سره خیره، تا د برت ویخ کې سره پاره والی دي، تا د پنسي ست چتی کړی دي چې ته په دلیل نه پوهیږي. نو عرض دا د اهل بدع او قرآن ویلی دی چې بدعتي پیژنه د دینه چې د سر بدلیل نه. الله فرمای حرموا ما رزقهم الله، الله چې تاسو لکم نعمت درکړې ده بغیر ډلو اسلام، بغیر تنظیمونو اسلام، بغیر بدعات اسلام، بغیر رسم او رواج اسلام، نو حرموا دی پتا د خپل اسلام حرام کړی ده او پمن ډلې او تنظیمونه درکړې دي افتراء علی الله. دا بدعتي بزان نه پويږي، په الله هم دروغ وي، په رسول الله هم دروغ وي. دا د قرآن فیصله ده. قرآن ګورې مونږ صحیح بیان کړی نه دی کني قسم بالله که د صحیح ایمان او د اسلام گنجائش د اهل بدع د قرآن پریخي.
او بیا دا د عقیده کټاس برتیان دا د صرف د اسلام پراته کې نه دی داخل کدا قبر پرست طبقه دا مسلمان وی او دا مشرک نه نو ابو جهل کم قبر او کم خدای ته کنزل کړی دی هغه هم الله منو غم د الله په نوم ستوان ورکول هغه الله تعالی مدد شوی دا ابو جهل د زوی عقیده دا چې مونږ شپږ خدایان پزمکه جوړ کړی دی یو رب مو په اسمان منل دی کشته چې د سمندر منځ شو چپی په مخه والی ویغه ته مونږ تجربه شوی دا چې د شپږو کې یو امداد نشي کوله کم چې په اسمانونو کې امداد صرف هغه یو رب کی دا اکرامه قول نقل شوی دی نو عرض دار چې تر حد پورې د رب نوم او د رب لفظ غیم منو خدا الله منلو سره لات منات او زاو حبل دای شریکان کړو د یو لات منون کې مشرک دی او هر میاش د پیر بابا د قبر تواب کوون کې مسلمان دی د یو عزا ابه پنوم باندې منخت کوون کې مشرک دی او د شیخ عبدالقادر جیلانی پنوم باندې یو لسم ورکول والا مسلمان دی د یو عزا پنوم باندې د یو غوا د پيو پیروي ورکولو والا د اسلام نه خارج دی او د میا کریم شاه بابا او د پیر بابا او د شیخ عبدالقادر جیلانی په نوم باندې د ګډانو ذبح کوونکې د چیلو ذبح کوونکې د غوانو د میخو ذبح کوونکې مسلمان دی دا د غینم لوی مشرک دی او قران ویل دی وما يؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون ډیر لا ایمان لته نه دی ورغله سره د لا اله الا الله مشرکان دي دي ته وی کلمه گو مشرک عرض ما دا کو چې د بدعتي نه خدادا چې بدعتي دی په دلیل باندې بد غنیو د اهل سنت نه خدادا چې دی په دلیل غختو باندې ډیر خوشاليږي مونږه کله کله د واتس اپ گروپ د مسائلو نو د اهل حدیث او عوام صفت داده چې دی به دلیل خبره باندې اطمینان نه ورزي نو کله کله نا وخت نو مونږ نفس مسلو کو چې دا مسله داسې ده چې اهل حدیث ډاری کوي جی دلیل وته وی نا وخت دی وی په انتظار هم په دلیل راولېګا کورته وی چې بخاری کې حدیث کې راغلی دي نو بیا هم وی د حدیث لګه حواله دا د اوخيار او عوام کار دي د علما تنگ کې د عالم بیزتی دا نه د شته دلیل غواړي د عالم بیزتی دا د عالم جهنم ته رسیږي پدې چې هغه سوې ته ومنه سبب تم جاړي او دې بم جاړي ان اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل الله مونږ خو د عالمانو بس په پټو سترګو روانو نو دې د مردان په ځای باندې مونږ د اسلام آباد گاډي ته خېجولو فاضلونا السبيل لارې مونږ نه خطا کړه عرض مې دا کو د عوامو به کمال دی کدی ګناګاری که هر څه خدا عوام چې کم عمل کوي قران او حدیث کې به ګوري او په عمل د سلف او صحابه کې به ګوري چې قران حدیث کې نه او د سلف او طریقه نه و په دې پويږي چې دې کې خو دي څنګه چې ته بغیر مہر والا نوٹ نه قبله څنګه چې د پاکستان د بانک او د قانون په اصول برابر نه هغه پیسې جیب کې نقد او دکاندار لینا ورکه دا سید الله او د رسول الله او د سلف مہر چې په نه هغه عمل جیب کې مقدا هغه عمل باندې جمعه تمر او هغه عمل مړی پسې مکوا هغه عمل بدعت دی هغه بستا د گمراهی سبب وګرځي عرض مې دا کو چې د الله نبی عام خبره کړی دا چې د هر قسم بدعت نه بزان ساتي ځنې اهل علم بدعاتو کې تقسیم کړی دی بدعت حقيقي بدعت اضافي ډیر اهل علم په دې مراد کړی دی رسول الله فرمایي چې کل بدعت ضلاله چې په نومه بدعت گمراهي دی تاسو تقسیم سره کوي ابن باز په خپل فتاوا کې په دې غوسه شوی دی ابن تیمیه صاحب هم لږ غوسه کړی دا چې علامه شاطبی امام نووي او ځنې علماو د بدعات تقسیم کړی دی اگر چې هغه په یو خنیت باندې کړی دی هم چې شرعي بدعت ده د دې چې کم تقسیمات کې دا د لغت خبرې دي یا د امور انتظامیه خبرې دي یا د مباحات خبرې دي یا د اجتهادات خبرې دي کم چې بدعت شرعي دي نو کل بدعت ضلاله محمد رسول الله فرمایي کومه سلسله بدعت حسنه کی او چې رسول الله گمراه کړي د سو کې هسته کول نشي کل بدعت ضلاله او د الله حبيب قران کې فرمایي یو ځل د الله نبی نه خراخ کله نه غدا سي حدیث کې راځي به کاګه وګه نه خراخ کله
بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایلا صحابه حظ لنا رسول الله سلام یوما حظا طویلا چې کوم نیغه نه خد الله تعالی پیغمبر راخ کلوي چې ان هذا صراطی مستقیما دا زما دین دی دا نیغه لار فتبعوه په دې نیغه لار روان شه او بیا چې دا کاږي وږي نه خیروخ کړي دا الله نبی فرمایل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله دا نو یو نیغه لار د اسلام چې په دې روان شه ولا تتبعوا السبل حنفیت شافعیت پس مزه دیوبندیت پنځپیریت پس مزه اشاعریت ماتوریدیت پس مزه نقشبندیت سروردیت او چشتیت خضرویت پس مزه ان هذا صراطي مستقيما فتبعوا قرآن و سنت پس لار شا دا نیغه لار دا ولا تتبعوا السبل غلط لارو پس مزا ولی اولنی خبر دادا فتفرق بكم عن سبیلی دا ڈلی و دا ترزیم غٹ نقصان داده فتفرق بكم یو بل نبهم والی مسلمان بی خو یو بل سر بیانه لگی ولی دی زما تنظیم که نده او جی کلمه گوره خو زما پاٹه که نده او جی کلمه گوره خو زما امیر جدا ده و دا امیر جدا ده او جی کلمه گوره خو دی د پلان کې امیر طرفدار دی او زه د پلان کې امیر طرفدار یم او چې کلمه ګوره خو د جنډه توره ده او زما غسپینه ده فتفرق بكم عن سبیلی د نیغې لار نه دی اړې دا ډلې او تنظیمونه او دا بدعات او بیا د الله نبی فرمایي ذالکم وصاکم به د هر چا ته یو نصیحت الله وی ای زما امت رسول الله فرمایي تاسو ته مې وصیت دار چې په دې حق لار روان شي او مزه ګډوډېږي د حق لارونه ما نو عرض میں دا کو چې هر بدعت نه بزان ساتو په قران او سنت باندې بجون دی رو بس چې په کم سیس کې د بدعت شایبه ولید نو ځان ساته چې دا بدعت به ډیرو لارو تراکاږي مونږ سره یو ملګری اهل حدیثو ډیر الله والو هغه په دال حدیثو په یوډل او تنظیم کې ورننه وته ما ورته چې ګور بیا ما سره داسې د مینې او محبت اظهارونه کې څنګه چې سره زما مخ کې وی ولې مې بس تم من وجبیدتی ولی چې په بل ډله کې ورننوځي یا به بیرتی او د حدیثو په نوم چې ډلې او تنظیمونه فالو کوي او پارلیمنت فالو کوي او جنډې فالو کوي او یو رکنیت پارم فالو کوي امیر فالو کوي نائب امیر فالو کوي خزانچی فالو کوي دا به بیرتی نه کټیک د موحد مشرک نه خو بیرتی یې ځکه تنظیم کې ډله کې دعوت ستا ډلو ته ده ستا صلاحیت بوس د ډلې د پاره استعمالېږي ستا ولا او برا او دوستی او دشمنی بس تا د ډلې د پاره تا سره چې یو خالی ذهن اهل حدیث ملاو شو اوریجنل سلفي بل ستا د ډلې سلفي تب اتوماتیک دی ډلې له ترجیح ډیر ورکه غم خادي بد سره ډیر کې درد او جړا بد د سره ډیر در دي تنظیم نقصان نه چې ستا په لکه د مسلمان قدر کم کو بس مونږ قرآن منو مونږ حدیث منو مونږ طرز د صحابه منو مونږ اهل الحدیث هم یو مونږ مؤمنان هم یو مونږ مسلمانان هم یو مونږ مخلصین هم یو مونږ منیبین هم یو مونږ یو ډله کې نه څنګه ډلې چې د رسول الله نه وي څنګه چې ډلې د صحابه نه وي دک څه ډلې زمونږ نشته اوریجنل سلفیت دی ته وي تنظیمونو کې دی نه یو په جنډو کې دی نه یو په امیر او نائب امیر او خزانچی کې دی نه دا قصې د کنارې ته کې دا بس سلفی هم ما ته قرآن پیش کا ما ته سنت در رسول الله پیش کا ما ته عمل د صحابه پیش کا ما ته عمل د سلف پیش کا دا اهل حدیث چې موږ ځان توایو ګوره په دې نقطه ځان پوهه کې دا موږ د یو عقیدی نوم غنو د ډلې او د تنظیم نوم نه غنو کدا اهل حدیث او ډله او تنظیم غړي موږ په ډله او تنظیم کې نه موږ وایو اهل الحدیث د قران د حدیث تابعدار ته وي د سلفونو د نوم را روان دي همیشه لپاره اهل الحدیث د قران د حدیث تابعدار ته ویل شوی دی کني موږ مؤمنان یو موږ مسلمانان یو موږ منیبین او مخلصین یو موږ تابعداران یو موږ متبعین یو بس دا د مسلمان نمونه دي دا ډلې او تنظیمونه د مسلمان د لپاره گمراهي وي نو ما عرض دا کو چې د بدعت نه به مسلمان ځان ساتي او دا به د مسلمان عقیده او په دې ګوره مطمئن شي چې بدعت په ګناهونو کې عظیم ګناه دی او دومره یاد ساته چې د زنا نه دا بدعت لوی ګناه دی د ډاکې او د دروغ او د قسم نه او د حرام کار نه او د سود نه دا بدعت چې نه دا عظیم ګناه دی وجه دا ده یو روایت جمع الفوائد ذکر کړی دی معجم الصغیر د طبرانی کې هم د روایت د عائشه سره چې د الله نبی فرمایل چې ډیر خلک داسې دي چې هغه به بدعات پس روانيږي او هغه به اصحاب الضلالتی نو
بیا ورته د الله نبی فرمایل یا عائشه ان لكل ذنب توبه ما خلا اصحاب الاهواء والبدع. اے عائشه د هر ګناه نه خلق توبه باسي. څوک چې زنا وکړي نو دې وروسته پریشان یو پیمانی چې ما د الله ناروا ګناه وکړو. څوک چې په مخ چاړه راخ کې او جامت وکړي نو هم دې ګناه ته ګناه وایي. څوک چې دروغ وایي هم دې ګناه ته ګناه وایي. څوک چې سود کاروبار کوي څومره لوی ګناه دی خو دې سود ته دې ګناه وایي، دې زنا ته دې ګناه وایي، دې دروغ او دې پراټ ته دې ګناه وایي، خو بدعتي بدعت ته ګناه نه وایي. نو ځکه د الله نبی وفرمایل چې د هر ګناه د پاره توبه شته ما خلا اصحاب الاهواء والبدع، سوا د اهل بدعنا ليس لهم توبه، بدعتي د بدعت نه توبه نه وباسي. وانا بريء منهم وهم مني برعا. نبی علیہ السلام فرمایل اے عائشه زه د هر بدعتي نه بایکاټ کوم او هر بدعتي هر ورځ زمانم بایکاټ کوي. دومره لوی ګناه دی. دین اوریجنل، لږ عمل خو اوریجنل، ډېر عملونه به دې کړي ځان به دې سخت کړولي، خو په داسې طریقه به روانې چې د الله د نبي صحابه به هغه طریقه نه کړې نو ته به حق ګڼې او هغه به ګمراهي. ولې دې کې د الله د نبي طریقه نشته. نو بدعت وایي دی ته چې هغه د ځان نه جوړ شي. علامه شاطبي رحمت الله علیه ډېر عجیبه خبره کړې ده کتاب الاعتصام کې. هغه وایي ویل دا بدعتي د بدعت نه توبه ځکه نه وباسي چې دی د خپل بدعت ثواب غني. څوک چې سنتو نه بعد په جمع دعا کوي ادا مني چې دا زه ګناه کوم. څوک چې په اسلام کې د دې 2 اخترو نه علاوه 3 اختر کوي ادا مني چې دا زه ګناه کوم. عید میلاد النبی. څوک چې مړی پسې کلیزه او سلويختی کوي د جمعې په شپه خیرات خاص کوي آیا دې دا مني چې دا زه ګناه کوم؟ دی خو تر خیرات نوم دی نو خیرات خو ثوابي ګناه نه. نو ته هغه سیس ته ثواب وای چې هغه ته الله ثواب نه دی ویلې. ته هغه سیس ته ثواب وای چې هغه ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ثواب نه دی ویلې. دی وجنه دا سړی بدعتي دی او بدعتي باندې چې د الله تعالی فضل شي او دا زړه ول الله تعالی راوړي چې دا تسکه دا عمل خو الله نه دی ویلې، دا عمل د الله نبی نه دی ویلې، دا کار صحابه نه دی کړی. یو فکر دی چې الله تعالی ورلرا ولی نو د گمراهۍ نه بچ شي. مونږ ډیر وخت داسې بدعات کړي دي چې اوس مونږ منو چې دا بدعات ناروا او د ډلو تم دعوت ورکړی دی، تنظیمونو تم دعوت ورکړی دی، جنډو مشایخ او اکابر تم دعوت ورکړی دی. خو بس الله تعالی را د زړه کې راوستل چې دا هغه سيزونه دي چې د الله او د الله رسول او صحابه په دلار تګ نه دی کړی نه د تګ حکم کړی دی. الله تعالی ته منع کړو. نو بدعت نه وسړی د الله په فضل بچ کیږي کني نو هغه ته ثواب وي دا هغه نه بچ کېدل ډیره ګرانه خبره ده. او د دې خبره خیال ساتي چې په اسلام کې ځنې بدعات داسې دي چې هغه بیا درجه د شرک تر رسیدل کدا ډله پرستی شو، حنفیت شو، شافعیت شو، دیوبندیت شو، اکابر پرستی شو، نقشبندیت شو. دا ټول خبرې چې دا بدعات دي خو درجه د شرک تر رسی. ولې رسی؟ الله تعالی د ډله پرستی او تنظیمونو ته شرک ولې وي؟ الله فرمایي ولا تکونوا من المشرکین، دا مشرکانو نه مکیږي. ولې د مشرکانو کم صفاتو؟ من الذين فرقوا دينهم، دی خپل دین اول ټوټه ټوټه کو. څوک لات پس روان نو څوک منات پس روان، څوک عزا پس روان نو څوک حبل پس، څوک عیسی علی السلام پس نو څوک عزیر علی السلام پس نو څوک ابراهیم علی السلام پس، نمونو نسبتونو پس، کار پس نه. نو الله فرمایي چې دین ګډ وډ کو وکانو شیعا او ارسړی یو مستقل ډله شو نو دا مشرک شو. ولی شو؟ کل حزب بما لديهم فرحون. د تنظیم پرسته او د ډلې پرسته د شرک غټه نه خداره چې کل حزب بما لديهم ار ډله هغه سباند خوشاله ده کوم چې د سره ده. قرآن او سنت ته نه ګوري، ډلې ته ګوري. الله او رسول ته نه ګوري، خپل امیر ته ګوري. الله او رسول ته نه ګوري، نائب امیر او خزانچی ته ګوري. الله او رسول ته نه ګوري، خپل رکنیت فارم او د تنظیم اصول ته ګوري. الله فرمایي لا تکونوا من المشرکین من الذين فرقوا دينهم. د مشرکانو نه مکیږي. د هغه غټ وصف دا چې دی دین ډله ډله کړو. الله تعالی د دانن مسلمان یو आवाज او یو قوت کی. تاسو ګورئ دا ټول دنیا دا ټکی منی چې په دې فلسطین کې ظلم کیږي، خو مسلمان جرأت ولې نشي کوله؟ غټه وجه دا ده چې هر کس به سړی مخکې کوي چې هغه خپل امیر صاحب سره مشوره وکړي او تنظیم ورته اجازت ورکړي.
مسلمان ډله ډله او تنظیم کړی دی او د تنظیمونو دا چې کم مشران دي کنه رؤسا نو دا ادارو بی دینه خلکو لاس کې اغستی دي نو کلان در څومره مخلص او جذباتي خلک خبره ته ویلي چې ګوره قدم اوچت نه کی نو عقل جذباتي تقریر کیو کوم आवाज کو تاسو به ما سره یا ټول وته یو تاسو سره یو او کچره بل سړی د حق आवाज کې هغه وي تاسو به ما سره نو دی هغه سره نه دی اگر چې आवाज حق دی ولی دی دا هغه پړل او تنظیم کې نه دی نو ډېر غټ نقصان مسلمان ته د دې سيزونو رسیدل او یاد ساته د الله تعالی په عذابونو کې چې څنګه د کاڼو راورول یو عذاب دی څنګه چې د اور راورېدل عذاب دی څنګه چې تیز زلزلې یو عذاب دی څنګه چې سخت ګرمي یو عذاب دی څنګه چې ډېر قرضونه یو عذاب دی څنګه چې لا علاج بیماری د الله عذاب دی داسې په مسلمانانو کې ډلې او تنظیمونه هم د الله د عذابونو نه یو عذاب دی الله په خپل کتاب سورۃ الانعام 15 آیت کې فرمایي قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم الله فرمایي زما وس رزي او زه طاقت پدې لرم چې زه د برنه او یا حقیقت نه عذاب راولم او بیا فرمایي او يلبسكم شيعا یا تاسو ډلې او تنظیم کم دا بم د الله عذابي بتا سو باندې نن مسلمان ډله دی او کنه دی تنظیم دی او کنه دی چې تو ورته وې ګور زبر هیڅ چانوم نالم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رکوع مخ کې ورستو رفع الیدین کړی دي چا ویلی دی ابن عمر صاحب ویلی دی کم ځای کې دي د تمام مسلمانانو مذهبي کتاب بخاری کې راغلی دي یره چې ټیک ده خو امام ابو حنیفه کړی دی او کنه دا ټکی چا راوسته دته خو ما رسول الله پیش کو د صحابي په ذریعہ مې پیش کو د یو اتفاقی کتاب نه مې پیش کو د دې دومره رسول الله د تاکید باوجود د امام ابو حنیفه د نوم ولې واغستو او یلبسکم شیعا الله وی د برنه باندې داسې ډلې او تنظیمونو عذاب راولم چې تب قرآن او سنت رستو باندې خپل پیر صاحب بمخ کې باندې تبا الله او رسول رستو باندې خپل استاد او خپل شیخ او خپل امیر او خپل مشر باول باندې ويذيق بعضكم بعض بعض ويداس ډله پرستی به شروع شي چې یو بل لبویری تویا او یو بل زلون بم نه یخیږي اب تا کافر وای تبد ته کافر وای اب تا خارجي وای تبد ته خارجي وای اب تا مرجئ وای دی تبد ته مرجئ وای ډلې او تنظیمونو کې براشي او د یو بل تکفیر به شروع کې او گمراه بشه نو دا د الله عذابونه دي دیو جن ځان خو به ډلو تنظیمونو نه ساتو کنه ان شاء الله د ګوره دا یو عزم خو بکو کنه چې زبر د دې سلفیت په دې صحیح او اوریجنل عقیده کې د ډلو د تنظیمونو خدمت نه کوم د دې عقیده خدمت وکوم په دې خو به ان شاء الله کلک یو کنه بس دام یو لوی عزم د چې انسان پړو کې وکړو د الله په نوم به دا انسان په وفادار او سلفیانو کې شمارل شي او د دې عقیده په مخلصینو کې چې الله او شمارل ان شاء الله الله بخپل گاوند کې زیدر کی نو عرض مې دا کو او دام یاد ساتي چې د دې مسلمانانو په دور کې چې دا دومره اختلافات دي د قرآن زاویه او د قرآن انداز چې وګوري په مسلمانانو د الله یو رحم دار چې مسلمان د ډلې او د تنظیم نه بچي او د قرآن او د حدیث تابعدار شي دا الله تعالی پر خپل قرآن کې ویلي دي سورۃ هود 118 نمبر آیات کې الله فرمایي ولا یزالون مختلفین همیشه به خلق ډلې وي تنظیم بوي جنډه بوي پارم بوي همیشه به خلق دا کاری الا من رحم ربک پچا چې د الله تعالی رحم شي دی بدړل نه بچ کیږي پچا چې د الله رحم شي دی بل تنظیمونو نظام ساتي ورنه امت مسلمه به ډله تنظیم وي د دې تنظیم په شرک او بدعت کې مبتلا یو در به مرګ راځي جړه او فریاد منډه او تړله بدر تنظیم د پاره عمر ابن عبد العزيز او مالک ابن انس ټول وی ان اهل الرحمت لا يختلفون پچا چې د الله خاص رحم شي دی به د قرآن منون کی دی به د رسول الله د حدیثونو منون کی دی به د صحابه او تابعداري دی به د حنفیت شافعیت دیوبندیت او په دې ډلو سيزونو کې بنئ لګیا بس دی به د قرآن د حدیث تابعداري الله تعالی دې مونږ تاسو صحیح د قرآن د حدیث تابعدار کی او کم چې الله ته خوښ اسلام دی پاک او خیسته اسلام د جنگ جګړو نه پاک د بدعاتو نه پاک د قرآن تابعداري ده
او د الله د پیغمبر د صحیح احادیث تابعداري ده په هغه طرز باندې په کم طرز چې په صحابه کرام او د امت نیکان تری دي. الله تعالی دې موږ په صحیح معنی سره د قران د حدیث تابعدار کی. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر